هندوان دي کافر دي ورزو به پی ځان پورې به بمونه تړو ورزو به پی د خیره سره د ملک دفاع هم کوو د اسلام دفاع هم کوو د عوامو دفاع هم کوو. قوم وروره د قوم خو ټولو جذبات دي او زما پیله دا جذبات دي چې زما څلور بچي دي او یو ځای ما اوس نه تیار یم په دې جذبه راوتي موږ ته ډېر کوي او د نن نه پې موږ تیار د آرمي نه پې مخکې موږ ورځو ان شاء الله دوی پسې به بمونه تړم او په دې هندوان او په دې انډیا باټې کوو موږ خپل آرمي سره شانه بشانه ولاړي او ان شاء الله دوی چې راځي موږ به ورله شکست ورکوو او موږ قوم ټول ان شاء الله خپل پوځ سره ولاړ یست. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو شب قدر بازار کې ولاړ یو څنګه چې تاسو ته پته هم ده چې بیګا د شپې هندوستان د پاکستان په مختلفو سیمو باندې حملې کړې دي پای کې مرګ ژوبله هم شوې ده خو ولس لپاره دغه یو زیری هم دی چې د پاکستان فوج هغوی ته غاښماتی جواب ورکړی دی. د هندوستان تقریبا شپږو پورې جهازونه پرېوتي دي. دغه شانتې چې کوم پټانکوټ دی هلته چې کوم ایربیس دی په هغې باندې حمله شوې ده او هلته د هغوی چې کوم املاک دي هغې ته نقصان رسېدلی. دا وخت شب قدر بازار کې موږ سره دغه ملګري ولاړ دي چې دوی سره هم د دغه واقع والے سره دوی تاثرات شریک کړم د دوی جذبات شریک کړم چې دوی دا وخت اوس کله د کلمې زور کفر نشي کولی نه هندو کولی شي او نه شرک کولی شي. مسلمان سره د کلمې مبارک برکت دی. بنده چې دی ګنده دی خدا پاک چې دی په کلمه دی پوه شولي. الله پاک دې له ډېر غټ طاقت ورکړی دی دوی ته اشرف المخلوقات ویل کېږي پوه شوې. دا به ټول عمر کامیابي انشاءالله. د قوم وروره د قوم خو ټولو جذبات دي او زما پیله دا جذبات دي چې زما څلور بچي دي او یو ځای ما ان شاء الله دوی پسې به بمونه تړم او په دې هندوان او په دې انډیا باټې کوو موږ خپل آرمي سره شانه بشانه ولاړي او ان شاء الله دوی چې راځي موږ به ورله شکست ورکوو او موږ قوم ټول ان شاء الله خپل پوځ سره ولاړ هېڅ قسم خبره نشته هغوی نه مخکې موږ باډر ته چې ناظر صاحب وویل ان شاء الله موږ په دې انتظار یو چې زموږ آرمي موږ ته ډر وکړي چې عوام راوچتېږي ان شاء الله شانه بشانه به اوسه موږ ولاړ یو. بسم الله الرحمن الرحیم. وروره اوس نه تیار یم په دې جذبه راوتي موږ ته ډېر کوي او د نن نه پې موږ تیار د آرمي نه پې مخکې موږ ورځو هېڅ الحمدلله موږ مسلمانان او دا هندوان دي موږ د ایمان په جذبه باندې پې د نن نه تیار ورځو پې نشته دی. موږ خو بس ورځو د خیره سره موږ مسلمانان یو او هغه هندوان دي کافر دي ورځو به پې ځان پورې به بمونه تړو ورځو به پې د خیره سره د ملک دفاع هم کوو د اسلام دفاع هم کوو د عوامو دفاع هم کوو د فوج دفاع هم کوو هر څه ته تیار یو. قربانۍ وخت راشي څومره قربانۍ کول ته تیار یې؟ څومره وس کې ور بدن کې د دوی بدن وینې نه ته قربان دی وخت ته قربان دی ورزو به دا خبره نشته دی. اسلام د اسلام جذبه ډیره زیاته ده الحمدلله. مسلمانانو کافرو سره مقابله کې ودرېږو. والله چې د قوم خدا جذبات دي خو د حکومت پرې غوښتل وسم پې ورځي والله چې زما دا سوچ دی که نه چې حکومت ورته سلام خپل حکومت ویلارونه ورته وکړي نو د عوام پې انشاءالله اول د ما پورې زما بچو پورې ټول پې ورځي هر قسمه دغه ته زموږ د انډیا تیار او نه خبره منو. دا خو پیغمبر اسلام ویلي دي که هغو ډېر دي ډېر دي هغه پیغمبر اسلام ویلي چې د یو د لسو کافر یو مسلمان بس دی او انشاءالله چې موږ بیا موږ صرف بس دغه خبره دا سرخا دې هم بس دی خو که د حکومت ور پرېښودلو وروره هر وخت تابعدار یو شو اوس ورځو ته چې ورځو اوس ته ورځو د خیر تیار یې هر وخت